نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دونه من أولياء ثم لا تنصرون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما د دې درس موضوع چې دا هغه ته درس قرآن وای او کله چې د قرآن ذکر راشي یو ټراینګل دی یا یو مثلث دی هغه به خیال ساتو. نمبر 1 دا دی اذا قرئ القرآن فاستمعوا، تاسو ته غوږ کېدئ نو تاسو ټول ذمہواری ده چې غوږ بګ دی او زما ذمہواری ده چې زه به قرآن وام. اوس کم کسان چې بار ناست هغه خبرې کوي نو دا خو بیا غوږ نشو ځکه چې ورپسې څه دی وانصتو، تاسو خاموش شئ. دا زنو هم الله وی تاسو خاموش شئ. نو دا ټراینګل دی، دا مثلث دی، یوه ضلع ده چې تاسو فاستمعو غوږ کېدئ. دویمه ضلع ته چې دی وانصتو او غلی شئ. دیو جنه چې خطبه امام وایي نو موږ ورته غلی ناست یو او چې کله د نکاح خطبه ویله شي نو تعالی پکاري چې غله کینې. او دریم نمبر پکې بیا د ټراینګل ریزلټ دا دی لعلکم ترحمون چې په تاسو رحم وشي. نو موږ ټول د رحم امیدوار یو. نو چې کله د رحم امیدوار یو د هغې لپاره دوه شرطه دي. یو دا چې غوږ بږدو، نو غوږ به الوک دی چې ته په آپس کې خبرې نه کوې. نو بار چې کوم کسان ناست دي د هغې زما په نظر کې جای کله دوه کسه خبرې کوي نو زه به ینم د دې دا مطلب چې خبرې هغې غوږ نږدي. چې غوږ نږدي نو هغه بیا رحمت به ورته نه میلاویږي او د رحمت مونږ ټول په تمه یو. او وانصتو ډېر ضروري دی چې ته خاموش شې. نو د خاموشه پایدې دپاره دا دي چې الو به خاموش چې خبرې نه کوي. د دې مرکز الله دې په حقانی صاحب رحمتونه نازل کړي نو خوبه یې ډېرې دي، خو یوه خوبي چې هغې نه مونږ غلطه فایده ولو هغه چې دلته ډېر ښه د سیل ځای دی، ډیره خوږه هوای، ډیره مزیداره سینري. نو کله چې تربیتګاله کسان خلق د لرې نه راشي او بار یو ځای بل ځای ګرځي او بار د سیند دې سینرۍ ته ګوري نو هغه د رحمت نه بیا محرومه کېږي. ځکه د رحمت دپاره دوه شرطه دي، فاستمعو غوږ کېدئ، وانصتو غلی شئ، لعلکم ترحمون چې په تاسو رحم وشي. نو دا ټراینګل به فالو کوو. دا قرآن کریم چې دی داسې عجیبه کتاب دی چې د ډیرو خلقو په کار راځي او خلقو ته دنیاوي او اخروي ټولې پیدې اخیستې. وایي 3 کسه طالبان ناستو نو ډوډۍ خوړه نو وریجې یې وله راایستې. شاید یې سواتیانو میلمانه به نو غوړي ورته په دې منځ کې اچولي. نو هغه غوړي چې ته په دې منځ کې واچوې لوښی به نه نو هغې یو طالب هغه له خو ورتله نو هغه د قرآن یو آیات ویلی دی فیها عین جاریه، په دې کې یو چینه وای جدا الله سے پکې دې کړه دی جو غوړي ځان ته راوځي چې چینه زما طرف ته راله. بل طالب خو هم تکړه کنه هغه وی شعر یو چینه بنئ فیهما عینان تجریان، په دې کې ودوه چینی هغه جدا بل طرف ځان ته راخلی دی. دریم طالب چې خدای پاک غوړي غټول هلته لاړو زه به څه کوم. نو هغه ویلي دي اذا زلزلت الارض زلزالها، زلزله چې نه راغلي نو تعالی جنت دغه نه کېږي د قیامت. نو هغه جو په کې لاس والی دی چې دا ټول غوړي په ټولو کې شریک وو هغو له یې کار وکړو. نو قرآن ستا هره مسله حل کوي. هر ځای کې کو فرض کا پتا څه پرابلم راغی نو حل کېږي په اسانه. وی یو بادشاه نو خپلې ښځې سره ډېره مینه وه د هارون رشید امام رشید کې وایي. نو هغه د ډېرې مینې نه په ګپ کې د خپلې ښځې ته وایي زه تا ته څنګه ښکارم. یو هم د بلا لور و هغې ورته ته ما ته جهنمي ښکارې. یوره دې خو ګپ و. نو ده ورته وی دې په ځان پوه نه شو دا زه څه وم. وی که زه جهنمي یم نو ته په ما طلاق یې.
اوس چې کله مسله پیدا شوه دا بادشاه چې دی خلق دا بادشاه چې دی دا مغولو والا دا کسان بیرونی دنیا کې چې یا عباسی خاندان والا دی په دې بادشاہي کې به ظلم ډیر کا خو په نجی یا په ذاتی معاملو کې به شریعت تا فالو کاو یا دغه تاسو به کاو مفتیان راوځ دي چې دغه مسله ده او زما د خزې مې د یو بل سره خان انډرسټانډینګ دی خو د خلینو مې اوس دا خبره خطر چې دا واقعي په ما طلاق ده او کنه ده نو عالمانو صاحبانو ته وی چیرې مونږ په دې نه پوهیږو چې دې بس یو خو یو پکې خيارو هغه ورته وی بادشاہ سلامت زده نه او تاسو کوم وی پتا چرته دې وخت راغله ده چې ته په ګناه قادر شې اته ګناه نه کړې ما ته دې یو قصه وکړه نو هغه ورته وی او یو پیر خدا سي شو وی زما یو ورکر وا یو ملازمه وا یا وینځه وا او هغه چې وا زما ډیره خوخه و نو هغه په کمره کې صفائی کوله نو چې دنه کمرې ته لاړم نو زما په زړه کې غلط خیال راغی نو ما چټکنه واله ور مې بند کو نو هغه زنانه له خدای توفیق ورکو هغه به اختیار ما ته وې چې ته په ما سره زوروري د دین زیات الله پتا زورور دی یہ خیال آتے ہی ما چټکنه بیا کول وکړه او ما بیا ور کول او ما خپل اراده ترک کړه نو هغه عالم ورته وی چې واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى قران کې دي چې څوک د الله د مخامخ کېدون ويرید او ګناي پرې خو د دې سړي جنت زید انت جنتی دوزخی نه نو پتا راخذا طلاق نه ده هغه مسله به محل شو نو ما ته بدلته کې چې د قران په اړه کې د دې چې وما هو بالحزل دا غف شپ نه ده انه لقول فصل دا خو فیصله کن خبره ده نو هر سړی په دې خیال اورو چې دا ماته وي چې کله درس قرآنی نو هر سړی موږ ځان ته مخامخ کو چیرې موږ ته څه انسټرکشنز دي چې هغه موږ کوو کنه کو وی چې قرآن ته وی چې دا قرآن لاول او پیجن دا څه ده دا غي انټروډکشن د تکي تعارف وانه لتنزيل رب العالمین دا غره د برن راغله ده نو څنګه راغله ده نو نزل به الروح الامین دا جبريل راوړی ده نو علی قلبک لتكون من المنذرین دا ستاسو زړه ته ترانسفر کړي دی ریډیشن او ستا کار دا دی چې ته خلق ويره چې یو ډیر سخت وخت را روان دی او الله ته به فیس کېږي نو د قران اصل مقصد دا دی چې ستا په ذهن کې دی چې یو ورځ را روانه ده او الله ته مخامخ کېږو او دا به په قران په پس کې بلسان عربی مبین دا په عربی کې دی دیو جنوي الله چې کم خلق تکبر کوي نو الله وی زبې د خپل ذکر نه واړو ما نو اکثر پښتانه زمونږه چې کله تقریر شروع کوي نو وی شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې او مهربان دی بسم الله نه وی هلکه وی دا ولې نه وای وی زی په پښتو کې وام نو هغه خو چې بلسان عربی مبین ما په عربی کې درلېګلې ده نو ته په عربی کې وای نو الو پوره کېږي کو ته په مانځو ودرې ده او په پښتو کې دی وی چې ټول تعریفونه الله لره دي ناموس بستا وشي کینی چې څنګه دغه مونږ نه کیږي د سیدات چې وای شروع کوم په نامه د خدای داد نه کیږي ته بسم الله الرحمن الرحیم وای وسره دغه دا عربي دی او دا د قران په اړه کې چې الله کتاب دی او ما ته پکې خبره راغلي دي او دا غي د لپاره ما ته چلخي چې دا کارونه به کول غواړي وای د قران کې د ټولو نخله صورت چې ده کنه عروس القرآن وتوی هغه سوره رحمان ده زما دا ټیم څه پورې دی 5-4 خو دی الله زنده کنه چې دا قرآن چې ده کنه دې کې خله صورت چې ده تاسو ګوره کنه په کور کې دا نه ویډه رسمبالي په کوم کورونه کې چې ودونه نه سبا ودونه ډیر دي نو دا چې د قرآن په صورتونو کې دا سوره رحمان نه ده دا ډیر یا سنبال ده دی باز ډاکټرانو ته फायदा غوښتي په موږ یو ملګری نو خبره کوي چې د هارت مریض چی کنه د زړه مریض چی هغه په غوګونو کې د مایکس کې دي او د قاری باسط په आवाज کې د سورته رحمان اوري او هغه سره ترجمه هغه ته کیږي نو هغه د هارت پالپیټیشن یا د هارت بیټ چې هغه نارمل شي دا زما تجربه ده ز خپل مریضانو باندې دا چل کوم قاری باسط په خپل خبره کوي چې کله د روس کې پریزنې پو نو وی چې صدر ناصر وغیرہ چې الته به تو ډیر زیات وی ماته یو پیروج تبر سره زی
نو صدر ناصر سره چې زه لاړم نو چې کله میټینګ به ختم شو نو د میټینګ نه پس دا بادشاه میوزیکل کنسلټ کوي څه ټنګ ټکور کوي نو ناصر ورته وی چې نن ما ځان سره یو کس راوستی دی دا ستاسو په ژبه کې هغه به لږ ته کې میوزیک چې هغه ډیواین د ملایکو سرود دی ابه تاسو ته وایي لږ غوږ ورته کېدی او وی ما سوره رحمان شروع کو وی ما چې روسیانو ته کتل نو په سترګو کې ټولو وښوي وی دې تپوس کو چې دا څه چلو شو وی هغې روسیانو وی چې وی ډونټ نو موږ نه پوهېږو خو څه چل دی نو ځکه بلسان عربي مبین على قلبك لتكون من المنذرین نو هغه یو ملګري خبره کوله وی د دې انډیا نه یو سیک ما ته ټلیفون وکړو زما ملګری وی ما ته وی چېره د اړه مې ډېر زیات خفه دی نو ما ورته چې یو کار وکړه زه درته یو لینک درلیږم نو ما ورته د سورت رحمان لینک ولیږو نو هغه د سورت رحمان لینک چې هغه ته ما چې دا پرې غوږونو کې کېده او دا اوره دا اوس سیک دی نو هغه بیا ما ترجمه سره ام اوره نو هغه ما ته بیا وی چېر دې ما له دومره خوند راکو او زه دومره خوشحاله شوم زما هغه ټینشن دومره کم شو چې د دې د اورېدو نه پس زه ګردواري ته لاړم او خدای پاک ته مې وژړل دا سیکان هم داسې وایي نو د کم قرآن نه چې سیکان پیدا لی او روسیان ته پیدا لی دا ولې چې قرآن تا ته په صحیح معنو کې یو چل ښي وی بیلنس په ساتې بیلنس ډېر ضروري دی نو په صورت رحمان کې تا ته ویلي چې بیلنس په ساتې وی دا بیلنس څه ته وایي وی دا تله چې زموږ نښه ده که نه دې ته میزان وایي او دا میزان چې دی تا تر بیلنس ښي چې هسې نه چې یو طرف ته بیلنس ته خراب شي نو بیلنس به الوستی چې ته د الله حق هم ادا کوې او د بنده حق هم ادا کوې او د بنده حق ته حقوق العباد وي یا ورته معاملات وي نو ستاره معاملاتو پرچا دا تبلیغیان اکثر داسې وایي چې په سلو کې 80 نمبر د معاملاتو دي او 60 نمبر د عباداتو دي او دا بد نه وي دا عبادات چې دا ډېر لږ ټایم علي لکه د سهار دا مونځ زموږ نه زیاده 15 منټې والي د ماسپښین دا 10 منټ علي د ماښام دا په 10 منټ علي دا چې ټول جمع کړي نو 2 غنټې ته جوړیږي او حج په ټول عمر کې یو پیره دی خو معاملات چې دی را 2 غنټې چې ته لرې کې نو دا 22 غنټې موږ مسلسل په معاملاتو کې انوال یو نو کومو خلقو چې معاملات ټیکي او د هغې عبادات هم ټیکي دوی د بیلنس خیال ساتي او کومو خلقو چې معاملات خرابي نو اکثر خلق تسبیح اړي او جواري کوي نو ته وایې چې هلکه دا پې ته څه وایې وایي نه په دې کې ډېره فایده ده ما اکثر جوارګر لیدلي د هغې سره په لاس کې او ټي وي ته ناستي او ډرامه ګوري او هغه تسبیح اړوي او ډېر خلق دی چې هر کال عمرې له ځي خو خور لور له برخه نه ورکوي نو موږ ورته ته وله دا برخه ولې نه ورکوې نو ما ته ویې دوره جرې بیره سینده څوک ورکوي نو ته چې عرفات ته تللی وې ته خبرې په عرفات کې تا دعا کړې وې او ما کړې وه دعا نو موږ چې په عرفات کې چې ته ناستې که نه نو تا ته څه ویلو یا رب یا رب نو الله تعالی د بارې نه څه وی انا یستجاب له ستا دعا به څنګه قبوله شي ځکه ستا معاملات ګنده دي که نه نو ومطعمه حرام تا چې کوم روټۍ خوړلې ده هغه د حرامو ده وملبسه حرام دا تا چې کوم احرام اچولی دی دا په حرامو پیسو دی نو وغذیه بالحرام نو ستا خو ټوله وینه د حرامو نه جوړه شوې ده نو انا یستجاب له نو ستا را دعا به څنګه قبوله شي نو هسې لاړې م وکړې دي او دې پیسې ډېر شی ولګولې او دې سرالې ځکه ستا بیلنس صحیح نه ساتلی نو صورت رحمان دې انداز ته ګوره الرحمن په نومونو کې اوچت نوم چې رحمان دی نو علم القرآن نو په کتابونو کې اوچت کتاب قرآن دی نو خلق الانسان نو په مخلوقات کې اوچت مخلوق انسان دی نو علمه البیان نو په صفتونو کې اوچت صفت بیان دی انسان کې دا غټه خوبي ده چې دی خبرې کولی شي په دستیاب مخلوقات چې موندلی شوي دي تقریبا 11000 دي او د دې نه علاوه نور مشته پیراسایټس او یا د جراثیم وغیره دا چې پکې ټول شامل کړي نو ډېر شی په کروړاو ته رسي خو هېڅوک خبرې نشي کولی صرف انسان خبرې کولی شي دې وجې نه انسان ته حیوان ناطق وایي نو دا انسان ناشنا دی ځکه دی د خټې نه جوړ دی او د دې په مقابله کې کائنات چې دی نو الله تعالی څه وایي والارض وضعها للانام زمکه چې مونږه جوړه کړې ده د خلقو دپاره نو دا مونږه یخې ده نو والسماء رفعها نو بره مونږ کائنات جوړ کړی دی دا کائنات چې دی که نه اوس یا ساینسي تحقیق دی کوي نو دی وایي چې ته د یو اربټ نه د یو ګیلیکسي نه
بل ګلیکسي ته ځي دا اوس موږ چې دلته راتلو که نه نو زمونږ سپیډ زیات سے زیاده تاسو د مدین او کالام والم راغلي او موږ د بونین نه راغلي یو نو زمونږ د 60-70 میل فی گھنټې نه زیات سپیډ نه و خو چې ته په 1,86,000 میل فی سیکنډ پر رفتار سره ځې دا د لایټ سپیډ دی این تقریبا 2 لکه میله په یو سیکنډ کې توی کې نو 2 لکه کاله پس په یو ګلیکسي نه بل ته لاړ شي دا دومره ډېر دی ته سوچو که دا ډېر شی نورونه دي ډېر شی سپمۍ دي دا ټول موږ راخ کړي دي نو الله څه وایي والسماء رفعها د اسمان دا ګلیکسیز موږ بره کړي دي نو وضع الميزان دا موږ په بیلنس باندې مینټین کړي دي دا ځمکه نه ده موږ چې پیو دا ناشنا په 2 وجو ده یو دا چې په دې کې خاوره ده بره خاوره نشته دا څومره سیارې چې دي په هغې کې اور دی او دا سیاره چې د په دې کې خاوره ده نو دې وجې نه موږ ټول دا انسانان د خاورې نه پیدا یو دا پیریان د څه نه پیدا دي دا تاسو ته پته ده اور نه نو خلق الانسان من صلصال وخلق الجان من مارج من نار نو ته ویلی شي د اور نه پیدا کړي یو خو ذات دغه د خاورې نه پیدا شو یو دا ځمکه یې داسې سسپینډ ساتلې ده داسې ده دې ته وایي 23 ډیګري په دې باندې داسې نیغ هم نه ده او داسې بلاست هم نه ده دې ته وایي ټلټډ نو دا ځمکه چې ده که نه دا ماته چې پیو نو دا ماته داسې پته نشته بره تاسو وګوره چرمخۍ پیژنئ تاسو چپکلي ورته وایي نو دا چرمخۍ چې بره په دې چت روانئ نو دا خپې په څه پورې لګېدلي چت پورې نه دا باډي ښکته څه کېږي زانګي که نه داسې دا ځمکه چې ده زمونږ دا خپې په دې ځمکه دي دا باډي زمونږ زانګي خو موږ پرې پوهېږو نه زمونږ دا باډي نه لکه اوس دلته یم چې د پاسه دا کسان دي نو دی خو د پاسه موږ وایو چې زه دی د پاسه دی خو دا نیکونه چې دلته دي نو دی به کوم ځای دي زانګي نه ته ویلی شي چې زمونږ خپې خو په ځمکه دي خو سر زمونږ زانګي هینګینګ دی او دا موږ یو شي ځان ته راټینګ کړي یو هغې ته ګریویټیشنل فورس وایي دی فورس موږ راټینګ دی وجې نه وایي بغیر عمدین ترونها دا داسې ستنې دي چې تاسو یې نه دې ته ګریویټیشنل فورس وایي موږ په دې پورې داسې نښتي یو او بیا څه کوي دا ځمکه نه ده دا چورلي د دې 2 حرکات دي یو ته چورلېدل وایي بل ته ځغلېدل وایي نو هغه په دې دغه کې یو PhD ډاکټر صاحب په پنډای کې واکینټ کې نو هغه تقریر کوي نو هغه وی دا چې چورلي که نه نو 1000 میل فی ګنټه پر رفتار سره چورلي 1000 میل او دا چې دا په دې اربټ ځي دا موسمونه چې بدلیږي په کال کې چې دا خپل کم دغه پوره کوي دا 66,000 میل 600 میل فی ګنټه پر رفتار سره روانه ده نو ما ته مې دا په څه کې دي ما ته وی تفهیم مې ہے نه تفهیم القرآن کې هغه لیکلي خو چې ته وله ګوتې نه وړې ته ورته څه خبر شي نو دا دومره په سپیډ روانه ده ما ته پیو دلته ناست یو دا ولې بیلنس ته الله ډېر خوښ دی نو الله څه وایي ورپسې تاسو کې به چا دغه درځي صورت رحمان که نه درځي نو اوس نه اراده وکړه چې دا به یادو نو الله څه وایي واقیموا الوزن بیلنس مینټین کوئ ولا تخسروا الميزان په بیلنس کې نقصان چرته را نه ولئ ګوره بار وایي واقیموا الوزن ولا تخسروا الميزان یعنې الله چې په کوم شي ډېر مین دی دې ته عدل وایي دې ته بیلنس وایي دې ته عدل اجتماعي وایي او موږ دې ته اقامت دین وایو چې د خدای دین په دنیا قایم کړي چې عدل او انصاف راشي دې وجه نه حضرت علی رضی الله عنه قولو چې الله تعالی د ظالم مسلمان امداد نه کوي او د کافر عادل امداد کوي نو زماستا مقصد بدای چې ما ته زندگی دې سي تیر کو چې پاره کې بیلنس شي او بیلنس پالوي چې موږ په معاملاتم توجه ورکو او په عبادتم توجه ورکو معاملات ته موږ دومره ښکلي دي چې په عباداتو کې تاسو ته پته په عمرو کې پاکستان فرسټ راځي په حجونو کې زموږ ډېرې ښې نمبرې دي او په خیراتونو کې زموږ ډېرې ښې نمبرې دي خو په معاملاتو کې زموږ دومره بد حال دی چې 135 ممالک چې په دنیا کې دي په هغې کې صرف 10 ملکونه زموږ نه خراب دي باقي 124 ملکونه چې دي دا زموږ نه په معاملاتو کې کاره دي د ټولو نه بدترین حالت چې دی زمونږ په پاکستان کې د پاکستانیانو دی چې زمونږ معاملات ګډ وډ دي کو هغه مولان دي کو امیان دي د معاملاتو دومره غټه فایده چې کله ته په معاملاتو کې کرای نو بیا به دشمن هم په تا باندې اعتبار کوي دشمن په تا اعتبار کوي تاسو د خپل الخدمت اکټیویټیز ته وګورئ په الخدمت باندې نېشنلیان پیپلیان بلکې ایون امریکا کې زموږ یو ملګری هغه موږ له تقریبا 2 کروڑ روپۍ راولېږلې عرفان یعنې اغوشله نو ما ورته دا موږ له ولې رالېږې نو ما ته وی بل څوک په معاملاتو کې کاره نه دي
نو هغه یو کس خبره را وکړه وی مولوی صاحب لمن پیسې ورکړي چې په دې کویه وباسا ما بخیر 50,000 روپۍ وي نو هغه په ځان له دکان وستو دې ته معاملات وای چې کله ته په کوی په پیسو باندې ځان لکه دې ته بیا پتا سو کې اعتبار نه کوي معاملاتو کړه دادا چې کله معاملات خپل کړه ساتي نو لومبنه خبره دادا چې وهم لاماناتهم وعهدهم راعون قران ته تداخی چې کته معاملات کړه کې نو ته به دوه کار کې یو په امانتو کې خیانت نه کې او یو بل لوس کې بے لوزی نه کې په امانتو کې خیانت دار چې کستا سره یو شی یي او هغه ستا الله درکړي نو دا غي میس یوز باندې کې لکه ستا وجود دی دا د الله درکړي دا به وجه نه کنه ته خودکشي وي خودکشي حرامه ده نه کتاله پیسې درکړي نو دا د خدای امانت دی ته خبره وي ته چې جمعه ته منزل راشه وي خدای پاک ته وي چې منزل راشه اقیم الصلاه چې منزل دی ته خبره خدای پاک ته وي وي خدای پاک ته وي چې دی غواراشه وي چې سوای جی وي چې ستا سره لګي پیسې دی په دې بانک کې وي چې دا ما درکړي ښا او وي چې بار ستا یو روډ دی دا ستا په شان دی خو د حکمت په بنیاد ما غل نه دی ورکړي په دې کې په هر 100 روپو کې 2.5 روپۍ راغلي دې زنه وزي نو چې هغه خپل حق ورکړي اسینا چې ته زکات نور کې مته چې پر دې حق تا واغز ته په اماناتو کې خیانت کې ته د خیانت مرتکب کیږي بیا دا چې دغه پیسې هغه اذا بدو چې دغه پیسې ما تعالی درکړي نو قران ته تسوي اذا انفقوا لم يقتروا ولم يسرفوا ولم يقتروا نه اسراف کوي اسراف یې څه ته وي وکله چې ته په واده کې ډزې کې انداته اسراف کې برته په ولې صدارت وایا او بیا دا چې کله ته په واده کې دومره چرګانه دال کې چې ته وای چې دومره وری چې مونږه خور تارتا وکړي دا ته اسراف کې او کله چې ته نمایش لپاره خپل جایز جایداد خرڅه او ته خپل زوم لا د 1 لک روپو د سرو زرو غوته جوړه په غوته کې وته ورکه مطلب چې ته خپل عالم ته ځان په دې باندې نه کاری چې سر چې دي دا نارینه لپاره حرام دي نو دا زمونږ زوم دی امونږ ولوي دغه لور ورکړي دا به ورکه پتہ نه تاسو سواتیان یې او ما ته چاوي چې سواتیان خزو خوار کړو مې خو خوار کړو د جارسو راځي چې کله د خزو داری واجونه ته کې نو ته اسراف کې نو ستا معاملات ټیک نشي کېدی ته به سره کرپشن کې ځکه دا پیسې به تر کم ځای نه پوره کې او تاسو په قران کې څه ویلو اذا انفقوا لم يقتروا ولم يسرفوا دا اوس تاسو حضرت وی کنه ته به انفاق الو کې چې تلو پری نه کې چې کله تلو پری کې نو انفاق ته خو بیا پیسې نه پاتې کیږي نو دا تاسو سره امانت ته او کو فرض کتا خیانت وکړو د ټولو نه غټ مرګ کله مرګ چې هغه شهادت ته تاسو به حیران شئ چې الله تعالی پر امانت دومره خپکیږي چې وی چې یو سړی دی او هغه مرګ په شهادت مرګ وته خدای نصیب کړي په غزا کې شهید شوی دی چې په غزا کې شهید شوی دی خو دې یو شی پټ کړي او سړی ډټینګ نه کی کنه کله کله نو هغه یو څه یو صادر ته ډټینګ نه کې یا یو کلاشینکوف ته ډټینګ نه کې یا چرته خپل کمپیوټر پروت یا په جیب کې کېږي چې صفته یې لګی نه او یا کو فرض کته په گورنر هاوس باندې سوت وي په کمانډ صح هاوسو کور کمانډر هاوس باندې راځي دغه وردی په پټه کې جو کو بیا ورله جو گیټ په پټ کې بیا په 9000 روپے الته کې خرج کې چې هغه ونیول چې لکه دا تاشین وی الله د قیامت پر ورځ شهید ونیسي نو ته وی چې پلانې شه دې پټ کړو هغه راوړه دی خو په الله نازني دی وی خدای پاک دا خو قیامت ته او دا خو جنت او دوزخ دی نو په دې کې زه کم ځای نه راوړم تاسو خبره وی الله به سره سوی انطلقوا الى حاویه دی بوزي او هغه کندې ته بوزي الته کې دی با خپل شی ویني انطلقوا به الى الحاویه هغه ځکه یو کنده دا اول ته کې چې کوم گیټ پټ کړو کنه هغه ته پروت ته اګه غړې پټه کړي دا وګورئ دې چې غړې وړي نو هغه بالته پرتای ال الحاویه نو دته به چې اوس پس ګوره سمره سزا کوي اوس به دوی چې اوس پس ورکوشه دې چې پس ورکوشي نو هغه غړې ته بلاس کی یا هغه گیټ ته نو دې به راوچت کی نو چې کله بر را ورسې نو بیا به تیو خېږي نو کته پارته وشي دیو پس بیا لاړ شي او د حدیث الفاظ بیا دادی چې عدل امانته نو دې چې کله دې تراشي وې تر قیامت بیا ټول عمر به دغه شاندا به ترتاویږي دیو پس زیه بیا ویرالي نو خپل ټوپې را یاد کړي کچاره چانه په کول پټ کړي کچا غړې پټ کړي کچا گیټ پټ کړي ا کچا وردی پټ کړي ا کچا مور تسوي کچا تاوس پټ کړي
کله چې ستا په ذهن کې دای ناسته دا خبره چې دا به بیا ته په حاویه کې پروت راغستل بغواړي او چې بیا لا د یو کسي خدا خو د ټول قوم کنه سرکاري شي د ټول قومي قوم سوره دی 22 کروڑ دی نو په 24 کروڑ پسې بیا چرته ته ګرځي چې راګه ماته معافي وکا دیو جن کوم خلکو چې د بانکونو نه قرضې معاف کړي نو چې ته زمانه قرضه معاف کې خو خلاص شو خبره زه یو تنه ما خو چې تر 24 کروڑ نه معاف کې ناغینه بر چانه معافي غواړي نوړم باندې خبره دادا چې ستا سره دا غمي چې تماز امانت وهم لاماناتهم وعهدهم راعون کم لوس چې کړي کنه بیا پوره کوي انټرنیشنل اګریمنٹ مونږ کړو دا ریکورډیک والا خبره تاسو به پته یا نه او بیا چې کله زمونږه کوټ فیصله وکړه چې دا معاهده ماته کوي هغه مونږ په انټرنیشنل کوټ کې پاکستان ونیو او بیا مونږ ته بایله ځکه چې تا معاهده کړی تر هغه نه واپس څنګه تخته مخکې به ویلو کنه چې دیو جن هغه معاهدات چې هغه ریویل دي ته وایي چې لیکلي وشي او هغه معاهدات چې هغه انډرسټوډ دي لکه خزه خاون د خزه خاون ما کې منځ کې معاهده نشته خو هغه انډرسټوډ ده چې دا خاون بس چل کوي وانفقوا عليهن په دې باندې به خرچ تاسو کوئ نو علی الموسع قدره نو څوک چې مالدار سړی نو هغه به دغه مناسب خرچه کوي وعلى المقتر قدره څوک چې غریب سړی به هغه مناسب خرچه کوي نو کدا خزه نوکری کوي کنه یا دا ډاکټر ای نو ته بر دې مدنه ته نه پته مکیږي خرچه پتا ده ځکه چې الرجال قوامون علی النساء ته نکه چې پلار شوی یا مشر د کور د دې وجه نه مشر چې بما انفقوا چې خرچه ستا په ذمہ ده اسنه چې دا غي لاسته کینی نو خرچه خو پتا شو نو علی الموسع قدره نو کته بار لکه په دغه کې فضاګټ کې ته یاره د روست وینا مې کړي واو خوره او کور د هغه کړه ټماټر نه او هغه لاړ شي چاته په گاونډي ته ټماټر برانه کوي اکه سره موبایل ته خزه ټلیفون کې چې کور خو ټماټر نشته نو دیو ته نه به ټماټر په خه کوي نه به ټماټر خونګول نه پخېږي نو چې دا ستاسو موارده چې دا کور د خلق نه ده د دې سره ستاسو موحده ده چې ته به خرچه پرووایډ کې او دا خرچه به تدسی پرووایډ کې چې اسکنوهن من حيث سکنتم من وجدکم ته چې په کوم بنگلا کې اوسه پاره کې به د ځان سره اوسه ته ولې اوس خاون ته کوارټر ور کړی او هغه پاره کې ناشته ولې وی پلاني دوه خزې دي وی هغه یوې ته ډګوري نه نو الله تعالی سوې فلا تميلوا كل الميل ستا چې خزې ډېرې شوې نه یوې ته بټوله توجه نه ورکې فتذروها كالمعلقه چې هغه بل غریب زوړند ګرځي دا ستاره هغه په منځ کې کنټریکټ ته معاهده ده نو تر سلور پورې خزي کولای شي خو کو یوې ته قتل بلې ته نه قتل د قیامت پر ورځ به دا یو طرف سي شل وهي کنه دا ولې تر موحدي خلاف ورزي کې نو والموفون بعهدهم اذا عاهدوا واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا نو کته وای چې زما معاملات ټیکی نو د دوه خبرو خیال بساته نمبر 1 امانت کې بخیانت نه کې او نمبر 2 د موحدي پابندي وکې او دا کار به تا ډیر آسان شي کته یو خوې اپناو کو او خوې داره الدين نبل تاسو سره وای النصيحه زنده باد ګوره دین سره خیر خوای دا نو چې تر ارشا لپاره خیر خوای نو چې ته دکانداري نو د گاګ د لپاره به خیر خوای نو چې تر جماعت امیری نو کارکون د لپاره به خیر خوای نو چې ته کارکونی نو د امیر د لپاره به خیر خوای ځکه چې صحابه او تاسو کو نو حضرت چې لیست خو نو د الله نه رواغستو او په د ټول نه په کچ باندې ولګاو چې د دې ټولو د لپاره به تر خیر خوای جذبه ساتي نو چې تر خیر خوای جذبه ساتي نو بیا به د ارشا د خیر سوچ کې نو بیا به ته معاملات پستا کوي او دا معاملات د جرير بن عبد الله رضی الله عنه صحابي دی هغه کارو خپل نوکر ته یې رماله یو اسواله اچ تللی جو خطه زم په شان دی بنیره براتو او جو پیسې وسره نه وي جو هغه ورته وي چې دا په سو قرض وير د ما سره حکومت ته پیسې ته ضرورت ته انيشته په 300 ورکې وي او جو په 300 خو خپل استواغس جرير بن عبد الله چراغ رضی الله تعالی عنہ غلام وتوي جي اسمه پیدا کو جرير بن عبد الله چې است وقتل او پیسو ته وقتل کومه نو خوشاله شوی وو مونږ به چې دا کاندو نو خو ارزان میته واغس مونږ اکثر په دې فخر کو مونږ هغه تنګو هجرت وکاو پس طالبان راغلو نو کاټلنګ ته تو نو پیسې وزره نه نو داتې ما واغس مونږ دا ټوله سوداګانې دي کړي کله کالج واغې خرڅاو پس ولوي ضرب تولو په ورځو کې مونږ دې په 15000 په 10000 تولا غستا خو جرير بن عبد الله ته وانه غستو هغه سړی ته وای سره خیال په 300 خوښ نه دی نو حضرت زما په پیسو ته ضرورت ته نو دیو ته بیا وای یاره په 1500 وسنګي نغوي حضرت زما خو پیسو ته ضرورت ته په اخر کو ته دی په 800
روپۍ نه ورکړې هغه وایي چې زما خو پیسو ته ضرورت دی وی خو 800 روپۍ والا 800 درهم د هغې هغه د سرو زرو به یا د سپینو زرو وی دا والا دا اس زمونږ شو عملګرو جریر بن عبدالله ته وی د خدای بنده په مفتو کې شی میلاو شوی ارزان شی دا دی ولې په د باندې د 300 شی دی په ځان باندې په خپل 800 کو جریر بن عبدالله ته وی بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د الله رسول الله چې لاس په لاس کې ور کړو ما وی چې مونږ بکوما روجي بني سما وعلى النسخ لكل مسلم او د هر مسلمان سره به خیر خوایي کوم دا مسلمان ما سره خیر خوایي وکړو دی وجنه کته واش زما معاملات تی ټیکی نو ارچا ته به هغه په خیر خوای په نظر ګوري نو زماره پی ټی آی په دې کسانو ته زره خیر خوای په نظر ګورم زم چې خدای پاکا د یو سړی د پاره اوم الله خپکو اوم ملک تباکو اوم ارمی خپکو اوم جج و شرما چې دې ته بس نه لاوشي خدای پاک دې ته معافي وکي او دې ته هدایت وکي دې ته وای چې ته په خپکیږي چې خدای دا په کم طرف روان دي هغه نه چا تاسو کو عمران خان دا باز اکشن زما ډیر خوخي چې وته ستانه سکسان وزي دغه خپل وګي دي ذکر وته وی آی ډونټ نو وی زه خو نه پیژنم چې څوک وتل یو کس ته دا کراچي والا څوک کیران یو کوم امیر ما سیوا د امیر کیانی نه مطلب دا چې هغه په خپل ایمنز کې صرف امریکایانی پیژني او نور نه پیژني او دا سړی د دې غاړي لګیا دی وی الله دې مخپشي رسول الله دې مخپشي نعوذ بالله پاکستان دې تباشي ارمی دې بے عزت شي جج دې بے عزت شي خو چې دې خپه نشي دیو جن دا حدیث ته چې د قیامت په ورځ به هغه سړی ډیر بدحالي چې د بل د دنیا د پاره خپل اخرت خراب د دنه بل بیقوبه سړی نشته نو د مؤمن غټه نه خبردای کو فرض کته وای چې زما معاملات تی ټیکی نو ته به کوشش کې چې ته دغه کې ستا الدین او النسیه د هر چا د پاره د خیر خوای جذبه ساتي دغه خیر خوای جذبه نه دغه بدای چې ستا بر خلق سره مینه ته په خلق خپکیږي طالب خوب نه درځي نو د مؤمن نه خصدا المؤمن مالف مؤمن به خلق سره مینه کوي ولا خیر فی من لا يعلف ولا يعلف باقي سړی کې هیڅ خیر نشتا چې هغه نه چا سره مینه کوي زما په چا هیڅ کاروم نشتا وای زه څوک سکم نو حضرت وای چې ته څوک سره نه کې نو ته به مؤمن نه نو هغه یو دغه لیکلو ودا تش لرګي دا بنی آدم نه دی دا واقعیت چې نو مې والا وشو کنه زمو یو ملګری زمو سره یو ریټایر شو نو ډیر قابل سړی نو هغه خبرې ته مې قتل هغه بل ملګری ته مې قتل نو هغه ملګری وی چې کله ما دا واوریدل چې په نو مې باندې د سرکاري خزانه سره خلق د سي بد اخلاقی وکړه وی په دغه ورځ په 24 غنټې کې ما یو نوړه ډوډۍ نه وخوړه دي ته مالفون وی ناغه بل سوي وی چې کله زموږ د سابق وزیر اعظم د جج صاحب راوس کنه نو جج صاحب ته تاسو کو چې ته دې سي چلو کا چې ردی واقعیت مذمت وکا وی اوس نه نه کی وی هغه وی چې ساری وایا وی اوس نه نه کی وی بیا ورته چې ته زموږ میلمای په دې پوره ریسټ هاوس کې بدلته یې او ته چې څوک وای هغه بدل زرا ولم وی چې پلانیرا ولا پلانې دا بشرا بیبي ډیر نه راخزه ده هغه وی چې هغه ولا هغه وی زنه درځم وی چې څه خوراک ته لري کیږي وی جوس غوښتل وی مونږ ولا جوس ورکړل وی چې خوراک ته ستړي کیږي په دغه غم په حالت کې هغه وی زما د بیزي پتون تړ شوی ان هغه یو سړی مال فن والا چې دی او ما 24 غنټه ډوډۍ ونه خوړه ا دې وی یره ورید پتون بنئ وی اس کو پرووائڈ کیا گیا اور اس نے اچھی طرح کھا لیا دغه توای چې زما معاملات ټکی دی نشي تر څو پورې چې پتا کې دا هیبټ نه چې ته د خلق سره مینه کې او خلق ستا سره مینه کوي او ته په خلق باندې خپکیږي نه کاغه په بوسنیا کې نو پاغو خپکیږي کاغه په ترکو کې پاغو خپکیږي او کاغه په شام کې پاغو خپکیږي او تا غي خپل انټرنیشنل خدمت لګي چې هغه ته امداد ورسوي اول او په قلاره کینم چې فلسطینیانو ته زما امداد ورسي ځکه ته مؤمنی او ته پاغو باندې خپکیږي ته به کوشش کې چې ستا په رزق کې حرام نه ستا معاملات پالوټي کی نه کته پټواری کته تحصیلدار کته ډاکټر اره تنخانه علاوه سه اخلي نو حضرت دا غیر لپاره الفاظ وي تاسو د الفاظ ته کېده من استعملناه على عمل کم سړی چې مونږ په یو جاب باندې ولګاو فرزقناه رزقا او غله مونږ بیا تنخواه مقرر کړه او بیا هم د ما فما اخذ بعد ذلك بیا په هغه چې پانی اخلي نو فهو غلول د سړي خیانتو نو چې کله ستاسو تنخواه 35000 روپۍ ادا سیستم ټیکيږي نه دا به الو ټیکيږي چې ته ملمستاګان سرکاري ختم کې را سړي موږ بیډمنټن کا افسرو نو ما سره چې کوم ایسیا
डी सी لیول کم کسو آیا بیډمنټن کا ډېر پریشان یم ما دې چې ولې پریشان وي ما دې وی شره اوس مصیبت ته کمشنر صاحب ټلیفون کړي نه چې پلانې برازي ډوړې غم ولو کا نو دا ټول کسان چې پلانې ځلې اس پی بو سره نو بیا به ډي جی صاحب چې راځي نو پلانې بو سره دا چې ما کیلکولیشن کوم د دې نه 40 کسان راغيږي او د دې چې ما 1000 روپے پر هډ ولګاو نو زما خو ټوله تنخواه 35000 ده نو ما ته چې دا شیخ کته کنوي کا کنه وی چاته کنوي کا مې چې پټواریان ته کنوي کا کنه نو چې کله ته په یو سړی باندې د سی روټي کې نه پای یو روټي کې زوما نو زه حیران شوم چې دا مستوره کټوي نه دي د روغي راوړي وي او دیسی څه شی نو د غوخه چا پاغه دغه نو ما خپل ډی سی ته کاته خدای پاک دی وبخو سپات شو ما شر دیس دا سړی دی لګوتی څنګه وروړي بیا غ نور ته چې دا کسان چې دا شی دی راوړي دي دا به بدل بدید حکومت نو باسي کنه دا پټواری صاحب ته وی چې ترې د دنه پیسې مالا ایوب خان وته ویلو دنه پیسې مالا چې هغه لاړ هغه ته پیسې واغسته 100 روپے هغه پاورز هغه 100 روپے غوښته نو هغه د ایوب خان په وینا 100 روپے پرې نه خو دي هغه وی نیکه 13 نه سبا غواړي نو چې کله ته خلقو دا کو فرض کتا یو کېلا خوړې ایو ټوست خوړې ته چې ډوړې به پکې نه نو بیا به کرپشن ختم شي نو کرپشن څنګه ختم شي من استعملناه على عمل اگر یې دې نکله د دې وجنه ته تیس نشویلې هغه سړی راته خبره کوله وی بل ورځ وته وی انکوایری رااله وی کوم افسر چې هغه پیسې غستې وی ماته وی چې د هغه پټواری خلاف درخواست راغې چې دا کرپشن کوي وی ماته چې څه چلو کوي ما وی چې سری کا په ډسپین کې واچو ابل ورځ چې هغه کوم ډوډۍ کړي وارسو چې کوي نو کوي بنا کله چې تا د بری نه دا شی ټیک کړي نه کله تر سراج الحق په شانته په جمعات کې شپه تیر کړي نه هغه پوری سوال نه پیدا کیږي چې ته کرپشن ختم کې کرپشن بالو ختمه چې توای چې مال به ډوډۍ څوک نه راوړي زبر باندې ډوډۍ خورو ما مولوی صاحب ته ویلي چونو به وظیفه راوړي هغه کې به شریک وخورو بیا پکې هیڅ هم نه کیږي خو چې کله توای چې دا روست خو دې خنو بیا خو نه کیږي دریم نمبر خبره که خپل معاملات ټیکول غواړي نو په کار د خپل جبه ته په کنټرول کې دا جبه چې ستا په کنټرول کې ته په ډیرو نارواګانو نه بچي او ستا معامله بټی کی دا ډیر عجیب حدیث ته فرمایي چې انصار اکثر خطاګانې چی د جبه د وجه نه او په یو حدیث کې دا وایي توبا لمن ملک لسانه هغه سړی د مبارکۍ قابل دی چې خپل جبه په کنټرول کړي ووسعه بیته او دا هغه کور خدای دوره عادت کړي چې دی پکې راځي او کور ته راځي له کور سره تعلقي بعض خلک کور ته نه راځي نو هغه ډاکټر صاحب نو هغه درځي ته وي ما 3 بچی دي نو هغه له یو له دوره پکار دی بل دوره نو درځي وته وی چې ډاکټر صاحب دې راته وایا هغه وی چې سار د کور نه راوځم نو دی اما سکوتن چې زه پریکټس خلاص کم بیا ودی ما چرته دې سینې دی لیدلې خو په ملاسته مې لیدلې دا سړی کور ته نزي دا وسعو بیته هغه یو کس زمونږ نه خپه شو ما تاسو کې دا ول زمونږ نه خپه شو ما ته ویل د لور زمونږ سره په سکول کې سټوډنټ دا وی هغه وی چې 14 کال شي زماره پلار کور ته نه راغی پوجره کې سملی نو خسړې هغه چې د خپل کور سره ټچي خسړې هغه چې هغه خپل جبه په کنټرول کوي وبکا علی خطیئته او هغه په خپل خطاګانو جاړي دا سړی د مبارکۍ قابل دی نه کله دې ته مراقبه وي چې ته لږ سات کینې او سوچ وکې چې ما دا نارواګانې کړي دي او په هغې تاله جړه راشي ته خوش قسمته انسان یې نو ستا لپاره د ژبې کنټرول ډېر زیات ضروري دی او د ژبې د کنټرول لپاره تا ته دا ویلي چې کله څوک راشي او تا قاری نو اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما دی بیا وی چیرې د ما د جنگ ته سمې نشته زه تا ته سلام وام ځکه چې دی داعی د کارونه ډېري دا نه پوره کیږي په دې کې به برداشي په دې کې به تحملي او دی به سوي واصبر علی ما اصابک تا ته چې کوم تکلیف درسي به صبر کوي چې خو به نه وای واصبر علی ما یقولون خلق چې غړي وړي وي پاغه به صبر کې دا څنګه چې فیسبوک لړایي تیرخ کړي چې هغه ستا لیډر ته کنځلو کې ترغه نه زیاته کنځلې غته وکي هغه هغه نه دی خوانور کنځلې وکي نو واصبر علی ما یقولون کنا او دا کارونه چې چا کړي هغه ورځ بوندلې و یو حضرت وخپل کړو دا یو صحابي دی هغه وای چې کله سنان ابن زین ابن نسان هغه وای چې زه کله ایمان مې نو راوړې نو رسول الله ته مې لګې پیسې وي نو لک ټیم پکې وخته نو هغه ټیم خو لا نو راغله خو حضرت عمر صاحب ناسو او زه ورغلم حضرت له مدا زیدي سکو
ای ما وته چې تاسو د بنو مطلب بچي همیشه ټال مټول کوی په پیسو ورکولو کې دا کریح لهجه ما استعمال کړه او حضرت عمر صاحب نازو هغه ماته وی چې حضرت ته وی چې حضرت اجازه راکا ته ګوره د پیغمبر سره ستادار وی را وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګوره واصبر علی ما اصابك واصبر علی ما یقولون موږ وایو کنه پیغمبر په طریقو کې کامیابی ده نو پیغمبر وی عمره تعالی دې سینې دی پکار ګوره اوس تعالی پکار دي چې ما ته وای چې ته د قرض ورکا کنه او دله پکار دي چې ته وای چې په تهذیب سره ته وینا کا وکنه ستا په غشي کې خلا ټیم پاتې دی هغه سړی دی وی دله د مثلا دوه دړې دي نو دوه دړې کجوري دي نو د نیمه دړې ولا پسې سیوا ورکا ځکه دې خپه شوی دی چې خوشاله شي دغه صحابي وی ما را منډې کړې او ما د الله رسول ته وی چې ما ته کلمه وایا ما په خپل کتابونو کې لیدلو چې یو داسې پیغمبر به راځي چې په هغه کې به تحمل او برداشت ډیری ما ټیسټ کاو پتا باندې او په ټیسټ کې تا وګټله نو که خپل معاملات ټیک کول غواړي نو په کار چې پتا کې صبر او برداشت دا صبر او برداشت چې خدای پاک چاله ورکړو یو په دې کې شاه اسماعیل شهیدو شاه اسماعیل شهید مجاهد دی دا شاه ولی الله بچی دی دا بالاکوټ ته کتاز د هزارې تر غلی هغه ځای پور را رسیدلی دی چې کله تقریر کوي یو سړی په سپاسي نو شاه اسماعیل شهید ته وي موږ ته به تقریر نه کوي په دې جمعهتونو کې به مولال بس خلق پاسي په دې به خپه کېږي نه ځکه دا دې سکیږي وته موږ ته به تقریر نه کوي وي تر زنا پیدا شاه اسماعیل شهید ته وس خپل طالبان ته ویل نشته را کېدی په موږ وای شولګون ولا وستو شاه اسماعیل شهید ته وی اورې کینا زما د مور نکاح چې چا تړلو هغه مولوی صاحب لا ژوندې دی زما د مور په نکاح کې چې کم دوه غواهانو هغه لا ژوندې دي او کمی داینې په غلاس کې چې ز پیدا شوم الحمدلله هغه لا ژوندې ده دې تو ګوره صبر ده بلکې یو پنجابي ملګری خبره کوله چې یو پنجاب کې مولانا مودودی رحمت الله علیه کله چې مولانا دغه خلاف په منبر باندې مولوی صاحب خطبه وي د جمعې ورځ تقریر کوي او زاغه لاړو نه په دې سب کې چې کېناستو وې دی مولوی صاحب تقریر سکاو وی چې مولانا مودودی اتنا خراب آدمی ہے دی اوس ناستے اگر وہ فوت ہو جائے اور کسی قبر میں دفن ہو جائے اور اس قبر پر ایک پودا نکل آئے یہ بوٹے پہ روزی اور کوئی بکری آ کر اس پودے کو کھائے تو وہ بکری بھی جہنم میں جائے گی تدینا خوانور سو امام مولانا تو قتل حمایت مولوی صاحب نے تو بڑی زیادتی کی حمایت سے کیا ہوا مولوی کے دل کا غبار نکل گیا دی تو وہی تحمل کته وای چې زما معاملات ټیکی نو بیا په ځان کې تحمل پیدا کې او بیا به کوشش کې چې داسې قسم له خبرې په اسانه سره ټالریټ کې یو بل خبره چې د معاملاتو د لپاره ضروری ده هغه دا چې د پین نه بکارلی لیکل بکې کله چې ته لیکل کې مونږ وای کنه خپل شی دې مړه یو شی دې لیکل ته په څه ضرورت ته سار بیا لیکي وای ګورم ولا دور ور کړی وي ا دې و چې دور دې نه دی را کړی وي تاسو لیکل کړیو وی لیکل خو مونږ نه کنه نو لیکل ول نه کینو الله سوې اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوه ما ویلو کنه چې قرآن خبرې به اورو فاستمعوا منګه یورو وانصتوا الحمدلله منګه تغلی ناسیو نو په منګ بر عملو کیږي چې منګ دا په خپل عمل کې راولو دا رسید سیستم نه دا ډیره فائدہ منی نو ودا چې د خدمت والا پسو غټلا وی کو لګي ولا ورکه کډيري ولا ورکه رسید پر پسې کور ته راغلی چې دا پیسې ستا منګه غټلې نو فكتبوا ولا يابا كاتب ان يكتب کا لیکون کې پاغ او ورځو کې رسول الله ولس کسان پټوله بکه کې صرف په لیکلو پویدل اوس هر یو سړی پويږي د پکار دي چې لیکل کې او لیکل سکی وليوم للذي عليه الحق بچا چې پیسې هغه به وي چې رده ماته دوره پیسې دي او وان كان سفيحا او ضعيفا کغه لونی او یا کمزور ویلې نشي فالج والی نو فليملل وليه هغه به چاته و چې تدا لیکلو کا خو لیکي وي نو د رسید سیستم بیا ډیر ضروری دی او هغه لپاره یو خبره ده چې ما ته یو درې خبره په ذهن کې کیدو چې کله ته دکاندار نو یو خدای چې ته په کار د چې لیکل ورکې او دویم که ته وای چې د مالا سیستم دی ټیک شي نو یو حدیث ته ډیر مزیدار دی او موږ د خپل دکاندارانو ټولیر کړی دی هغه ته اقاله وای اقاله دې ته وای چې یو سړی یو شی استعمال کی کنه اته واپس راوړي اته ته واله نو کو ته فرض کړه شینه سړی نه شی اخلي ابي کې دې خدای بل دکاندار بل گاک پراشي
نو الله سوي د الله رسول وي من اقال مسلمن د چانا چې چا خرشوي شي واپس واغس اقاله الله عسرته يوم القيامه د قیامت پر ورځ به خدای د ګناونه د واپس کی دا لګا چې ستاسو لږ ګناونه الله پر ریکارډ کړي او چې تا پلانې ته د 10 روپو شي تی واپس اخستیو چې زوی بچستانه د خوښ جوړیبا نو د دینه به ډیرو جنگونو په دنیا کې اخلاص شي او په آخرت کې برته خدای پاک ډیر سوزونه تا واپس کی نو په امریکا کې یو سٹور کولاو شو نو هغه سٹور والا لیکلیو چې تاسو کپڑے زمنګ نه وړئ او یواب تاسو راوړئ شو چې پښتنو په یا پاکستانانو په خوان مونډلو دی بتلا جوړه وای راوړه او هفته به غوستا بیا به ولاوړه اخو هفته پس واپس اغسته امنګ خدا قوم خلک کرپشن کې 135 نمبر ده ناغي دکاندار ته ما وی چې دا ته څه کې وی چې مړه دی بکې د دې پالیسۍ د وجنه زمنګ سیل ډیر زیات بڑاو شو نو کله چې ته دکاندار او چې زه خیر ده دا پکې زما تاوان شو نو الله د اخرت په لحاظ سره دا کوي او په دنیا کې نو دا خبره مو یو ځای وکړه نو کولالمپور کې زموږ یو ملګری هغه دکانو هغه کپڑا ورکوله دغه ماته ډاکټر صاحب کدا خبر ما مخ کې ورېدل زبر ډیر غم نقلا شو مې ولې وې سړی په ما په سراغه هغه زنانه اکثر غاکی نو هغه سیل ګل وته وي دا سیل ګل ته وی چې دا زنالم دا کپڑا ټیک نه دا و ما ته چې سو ته خریدا هوا سامان سو واپس نه لیا جائےگا په ملیشیا کې مې وته وی هغه وی چې دا زمونږ نه پکار مال خپل رنگای راکا دا واپس والا و ما وی چې نه خریدا هوا سامان واپس نه لیا جائےگا وی زه تکلف شوم ما ته چې زه خدام ویغه وکیلو ابل اورد د عدالت نو ما پس نوټس راغی هي په ما خلا رااله ا پاکستاني سره چې تر ملای عدالت ته بوزي نو ما ته کستار کار ما مخ کې کړه وې زه دومره وډه چې دما هغه شېمم واپس واغستو تو به مې وسته اي ما چې بیا به نه کو نو ستا معاملہ به الو ټکی چې کوم سړی غریب سړی په غلطۍ ستانه څه شی وړي دي یا غپاغو پوره نه دي یا دغه خوخ نه دي نو کته هغه نه والی نو خبر نه نو درې کارونه وکا نو ډیر بخای وېسا وې نمبر 1 چې تر کور وځي ما محنت لا نو ته په دایره دا وکا استعفافا عن المساله زه کار لازمه چې خدای مې سوال نه وساتي سوال د خدای پاک ډیر زیات بدی شي کم سړی چې سوال کوي کاغه پاکستانی را ایم اف نه سوال کوي هغه ماته یو او دا حکمران نه سوال کو هر سوالی ډیر بدی شي هغه بار نه سوالګری چی دای نو ته زدا محنت زکه کوما او په دې ګرمۍ کې دا لونه زکه کوما دا ترشری زکه کوما دا ځان مې زکه کړهولې دي چې چرته سوال تکې نه دم او دویم نمبر چې کوم شی زماله پکار دی او وسعا علی اهله زکه دا ځان کړهوما چې زما بچی چې چاته ونه زیری زما بچو له گاډه پکاري چې ما ولا گاډه غستې زما بچی په فرش خوشالي چې زمون کر فریجی زما بچی په ایسی خوشالي چې زه ته ایسی پروواید کوم او وسعا علی عیاله او دریم نمبر زمون وته فکر نه او هغه رسول الله ویل دي وتعاطفا لجاره او چې کله ستار مان دی چې زکه دا کار زکه کوم چې زماره د مدنینا زما گاونډي ته څه فائدہ ورسي ته خبره دا درې خبرې شوې نمبر 1 چې رسول نه په بچم نمبر 2 چې بچی می چاته ونه زیریږي نمبر 3 چې زه سره راوړم چې خلک وي چې دا گاونډي دلته کډه راوړي دا زمنګ مزيدي می خیا غستې دا شملې منګ لرا کوي کچھ منګ لرا کوي خط چې د پوي ضرورت شي منګ لرا کوي ټي ویل استلې دي یخ وبرا کوي فرج وکړه دي منګ لواور را لېږي دا خو ډیر خسړې راغلي چې خلک دي سي وي اچ خپل بچوله فروټ راوړي ناغه پوری خپل بچول نور کې چې زمادي بچوله تني ور کړی دي ته وي وتعطفا لجاره ته خبرې چې دا درې کار چا وکړو لقي الله يوم القيامه د قیامت په ورځ به چې د خدای سره د ملاقات کیږي د چهره چې دا هغه به د سوار لسمې سپمبې په شان پړقېږي دا خو نه ده ډېر په اسانه کېږي نه که خپل معاملات ټیکول غواړې دا درې خبرې قرضې په ذهن کې کېده ډېر په اسانه به وشي یو بله خبره چې کومه پکار ده د معاملاتو د ټیکولو دپاره نو هغه ده چې موږ دا کاروباري خلق نه یو دا موږ د ډاکټران چې پریکټس کوو د وکیلان چې لګیا دي د انجینران چې لګیا دي د دکانداران چې لګیا دي موږ نه د دین زده کولو ته سم یو نه د دین خورولو ته سم یو دغه وجه دا چې زمونږ حضرت چې کوم تکلیف کوي او دی چې بخاری په کومه طریقه وای او دی چې کومه د حدیثو کوم وای چې کوم واغ واړي نو زمونږ وای چې دا کار به څوک کوي
نو موږ دلته لګیا یو ادي الته لګیا دي ته ویلی شي چې هغوی کو فرض که زموږ په شان هغوی پریکټس کوي نو دا سبق به څوک وایي نو دا سبق هم ویل غواړي او دلته دا هغه خو د انفاق وینا کوي که نه انفاق به الو مونږ کوو چې مونږ پیسې وګټو نو راځئ چې دا کار شریک کو نو شریک کار دا دی چې زه به پیسې ګټمه د خپلې ګټې نه به دې له ورکومه نو د ده دا علم زده کول او علم خورول زما ورسره شریک شو که نه د دې وجې نه هغه وایي چې کله تا ته پیسه میلاویږي او بل ته کار میلاویږي نو په کار ده چې په خپله آمدنۍ کې هغه ته ورسې دې وجې نه زه تاسو د اردو هغه الفاظ وایم تاجر میں دیرے دیرے تاجرانہ ذہن کا امتیاز مزاج پیدا ہوتا ہے اور دین کی باتیں گہرائی سے داغه په سمجھ کې نه راځي او بیا سوی اور خادم دین کو تجارتی گر نہیں آتا دی غریب سودا په چل نه پوهیږي د کس شیخ خرڅاو نو خلکو به ارزان اغستی او کوم اغستاو نو ما سره خو بارګین نه مال خو چل لازم نو مولوی صاحب افغاني مولاو نه غي بارګین افتتاح لبولیو نام د بلا بچو د افغانیان ډیر تکړی هغه ورته درې خبره تا کوم کو په بارګین کې درې کارونه تاسو وکړل نو بارګین حلال دی کینه حرام دی وېسو وی یو دا چې کوم شیخ خرڅوي دا غي به د حد نه زیات صفت نه کوي چې دا خو تیاره ده چې کوم شی د چا نه اخلی دا غي به د حد نه زیات غیبت نه کوي یو سړی مالا موټر راوستو او په ما را خرڅي نو زه هم دا خو کټاره ده دا خو مونږ په کباړ کې ورکو دا خو څه شی دی نه جو پارزانې ته والم چې کله بل ګاک راشي نو اوس کټاره وه اوس تیاره شوه زه هم جاز دی نو لږ مې پې لکه لاس والي نو د دې وجې نه وایي چې الا من اتقا وبره وصدقه ټول تاجران به فجاری ان دوزخ ته بځي مګر هغه سړی چې هغه تقوا کوي هغه نیکی کوي او رښتیا وایي نو کسی چیز کا حد سے زیادہ تعریف کرنا بھی جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے نو چې تر دې نه ځان ساتې نو ته تاجرې نو ته د خپلې آمدنۍ څه حصه چې د مدرسې له ورکې نو په دې کې زمونږ حصه شوه ځکه دې چې کوم علم خورئ هغه شریک شو که نه نو د دې وجه نه د دې کمی د پوره کولو دپاره هغه د خادم دین اپنی اس کمی کی تلافی کرنے کے لیے زه چې موږ د مالدار خلقه د کاروباري خلقه د خپل آمدنۍ څه حصه د علم د مرکزونو ته ورکو نو د دې په دې کار کې به زمونږ حصه شي او دوی به د خپل کار په فراغت سره کوي چې ځکه خیري ډاکټر صاحب به پیسې رالیږي او دا دیوال به په هغې باندې ووخو دې ته وایي کنټریبیوشن دا کنټریبیوشن که فرض کته کې یو بله خبره چې زما ستا ډیره ضروري ده د دغه دپاره او دا به د هغې تقریبا اخري خبره شي چې موږ به د خپلو مجلسونو خیال ساتو تر چا سره کېنې او ستا پارټي کومه ده ستا عزیزولي کومه ده عمل ستا به الو ټیکېږي چې ته دا عزیزولي ستا ټیکي دې کومو کسانو چې بله ورځ ورانې کړی دی او هغه کسان هغه یو کس چې د دغه هغه کرنل شیرخان دی که نه کرنل شیرخان هغه مجسمه یې راته کړې ده نو هغه زمونږ د دې مردان د دغه دی گڑھائی ہوتے گسو تو گجر گڑھائی نہ وہی مجھ سے غلطی ہوئی ہے نو غلطی اس سے اس لیے ہوئی ہے کہ اس کا مجلس خراب تھا چکل ته خراب مجلس کې کینې پاسې بیا به دغه غلطي کې هغه بل کس چې وایي چې ما دا دغه ګیټ وړی او خرڅ کړی یم دی وجې نه ستا معاملات ټیک نشي کېدی تر څو پورې چې تو د ښو خلقو ملګری نه د دې وجې نه یو تا ته دا ووي واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی د هغې خلقو سره پارټي او ملګرتیا کوه څوک چې د سهار مونځ هم کوي او د ماښام هم کوي دا زمونږ یو کس خفه شوی وکیل صاحب و نه په مسلم لیگ کې شامل شو په هغه ورځ کې فاروق لغاري صدر و خدای پاک دې وبخي نو هغه یې موږ د سواړۍ نه روان شو او په دغه ته فاروق لغاري ملاقات لتلو او د دې ځای نه موږ د سپو خبرې شروع کړې وې تر واپسه پورې موږ د سپو خبرې کوو نو یو څه کې یدعون ربهم بالغشي والابکار ساره ماښام هغه الله نه یادوي هغه بیا سپي یادوي نو دی وجه نه چې په خپل عزیز ولای کې په پارټۍ کې په ډله پره کې دا فیصله ته وکړي چې د کومو خلقو سره یم ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا کوم کسان چې زمونږ د ذکر نه غافل دي نه ملګرتیا به نه کوي که ته وایې چې نه زه د هغوی سره به یم او دوی ما ته څه نشي ویلی دا ته قمقلې یا ته چالاکې دا کېدی نشي چې داسې وشي د دې وجې نه وایي ولا ترکنو الی الذین ظلموا ظالمانو سره مه یو ځای کېږئ ورنه فتمسکم النار بیا به ورته لاړ شئ نو ولې د ظالمانو دپاره موږ څه تیار کړی دی څه ورته وایي واعتدنا للظالمین نارا که نه
نارن نو هغه وي ما ولا ور تیار کړی دی خو چې تو سره کینې پاسې هغه کولاو ظلم کوي لکه چې سړی ایدی امبولنس نه سړی راکوز کې امبولنس سیزي دین او بل غټ ظالم یي چې سړی د الخدمت امبولنس سیزي دین بل غټ ظالم یي نو الله وی چې ما خو هغه ور تیار کړی دی ان اعتدنا للظالمین نارا سعیرا کسه هغه موږ له ور تیار کړی دی نو چې تاسو سرم بوزم چې تنه قلاریږي نو الله دې موږ دغه ور نه وساتي ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار راځي چې اراده وکړو چې د ظالمانو ملګری کیږو بنا راځي چې اراده وکړو چې د ارچا طرفه د نصیحت د خیرخواهی جذبه ساتو راځي چې اراده وکړو چې مال به بے ځای نه لګو راځي چې اراده وکړو چې د هغه د خپل مال نه به حصہ د دینی حلقو د لپاره استعمالو راځي چې اراده وکړو چې د خپل جبه استعمال په احتیاط سره کو چې الله زموږ معاملات ټیک کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين